بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا عمر خاکسار. کتونکو، دا مهال د رستم ویلفیر فاونډیشن ځوانانو سره ولاړ یم. دینن دلته کې د رمضان پیکیج حوالې سره یو تقریب منعقد شو چې په هغې کې په سوونو مستحق او غریبو خلکو ته د رمضان دغه خشک راشن چې کوم دی هغه ورکړی شو. ظفر بهي را سره ولاړ دی، ځان راشن ورکو او آینده د دې پلان څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د راتلو ډېر زیاته مننه کوم چې په دې روژه کې تاسو ټایم وباسو موږ له رالې. بل نن تاسو وکتلو چې ښه په ګڼ شمېر تعداد سره دغه زنانه راغلې وي. دې کې زیاتره زنانه چې کوم دي نو دغه بېوا زنانه وي چې د دې د سر سوري نشته. دا چې کوم دي نو دې کره په کورونو کې بیماران دي، د دې د ګټې وټې څوک شته نه. دا هغه خلک دلته راغلي وو. نن ورته الحمدلله 300 کسانو ته موږ دغه راشن تقسیم کو. په دغه راشن کې چې چینی وړي وړو د کور ضرورت چې کوم سامانو هغه الحمدلله موږ دې ته تقسیم کو. نور مزید هم موږ سره تقریبا 500 پلس دغه شانتې حقداره خلک دي او هغې موږ ځان سره رجسټر کړی دی. هغه کسان موږ ځان سره رجسټر کوو چې کوم د دې خبرې حقداري چې او یاره دغه راشن موږ دوی ته ورکو، دي د دې حقدار دي، نو هغه موږ ځان سره بیا په لیپټاپ کې درج کو. خو انشاءالله تعالی په را روان ځل کې په 15 رمضان باندې به مونږ نور راشن تقسیمو. هغه کم کسان چې مونږ سره پاتې دي رجسټر نو دغه کسانو دپاره به مونږ دغه راشن یې تقسیمو انشاءالله تعالی دغه شان. ظفر بهي، د رجسټریشن طریقه کار څه دی؟ ځکه چې مونږ دلته نه یاستو، ډېر غریبانان داسې راللو، تاسو به ورته وویل چې راشن ختم دی او نور رجسټریشن کېږي هم نه. تاسو چې کله رجسټریشن کوئ نو د هغې طریقه کار څه وي؟ د رجسټریشن طریقه کار خو دا دی جي چې لکه تاسو ته پته ده نن سبا پکې هغه خلک هم ډېر دی چې د بل حق خوري کنه. زیات تر خلک غوښتو باندې عادت شوي دي، نو هغه حقدار یو کني نو هغه به غواړي. خو د رجسټریشن طریقه زمونږ دا ده چې مونږ باقاعده پراپر معلومات کو د هغې کسو، د هغه کلي ته ځو یا کو مونږ په خپل نشو رسېدو نو په هغې کلي کې به زمونږ یو ممبر موجود وي، هغه ته کال وکړو چې یاره دا کس د دې راشن حقدار دی که نه دی، د ده د ګټې وټې څوک شته او که نشته، نو چې مونږ ته ښه پراپر ډیټا راشي د هغه مونږ معلومات وکړو نو هغه بیا مونږ ځان سره دلته کې درج کړو، هغوی ته دغه راشن میلاویږي. او نور هم چې مطلب مونږ سره تاسو ته پته ده چې الحمدلله رستم ویلفیر فاونډیشن ټیم چې کوم دی نو هغه په صرف په رمضان کې کار نه کوي، په نور هم چې کوم کسان ډېر حقداري نو هغوی له بیا مونږ د میاشتې چې کوم دی نو ځان سره هغوی کورونو باندې راشن یې تقسیمو ورکوو. بله ظفر بهي، دا راته ووایه چې د یو راشن پیک قیمت 100 او ټوټل 300 کسانو ته چې راشن ملو شو نو دا د څونه روپو؟ یاره د یو راشن چې کوم دی نو تقریبا چې 5000 قیمت و، 5000 روپۍ پرې راغلي په دغه یو راشن باندې. دغه ټوټل 14-15 लाख روپو دغه راشن چې کوم نن تقسیم شو دا د 14-15 लाख روپو. او ډېرو خلکو تاسو سره مرستې کړي دي، دغه 15 लाख روپۍ چې کوم دي دا تاسو ته برابر شوي دي که نه څه قرض پکې شته؟ یاره ډېرې خلکو مونږ سره خو الحمدلله ډېر زیات خلک مرسته کوي. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا مونږ کم خلک خوښوي، ځکه چې لکه دا مونږ سره کم خلک مرسته کوي نو دا د هغوی په تعاون باندې نن دا 300 کسان سرته شو که نه، ځکه چې دا خو په یوازې مونږ نشو پوره کولی، خو دا د هغې تعاونونو باندې دغه نن کسان سرته شو. او یاره که زه تاته ووایم نو د روژه په خوله یم چې لکه د دغې راشن دغه پیسې چې کوم دي نو دا مونږ ورکړي دي، خو د اوړو پیسې چې کوم دا مونږ اوړه دي له واخیستلو دغه 300 تیلې نو دا اوس هم لا په مونږ باندې قرض دي. نو چې دغه کتونکي زمونږ د آواز واوري او دغه روژه کې کوم خیرات زکات ورکوي نو انشاءالله تعالی دا به په داسې حقدارو خلکو باندې لګو چې د هغې مونږ باقاعده پراپر ډیټا معلومه کړې ده او ځان سره هم دلته لیکلې ده او بیا ولې دغه راشن مونږ ورکو. نو بیا هم ورته دا وایو چې اوس هم په مونږ باندې په دې ټایم کې د اوړو دغه پیسې لا قرض دي، نو که مونږ لازمي نه وایي چې مونږ وایو چې مونږ له دا پیسې راکړي، زه به ورته اوړو والا وښیم، د عبدالله اوړو والا عطاالله چې کوم دی د هغې نه موړه اخیستې دي، نو که یو سړی ځي ډایرکټ هغې له پیسې ورکوي او که دلته یې روړي مونږ یې وله ورکوو نو بالکل کولی شي دغه شانو. ظفر بهي، تر دې دمه تاسو 300 غریبو مستحقو خلکو ته دغه راشن ورکو. را روان تاسو څه پلان دی چې را روان به تاسو څه کوئ؟ را روان پلان زمونږ دا دی چې ما خو تاسو ته ووایي 500 کسان نور هم داسې پاتې دي چې هغه مستحق دي او حقدار دي چې لکه مونږ ورته دغه راشن ورکو، خو ډېر زیات کسان دي. نو انشاءالله 15 رمضان مونږ سلیکټ کړی دی چې په دې باندې به راشن ورکو، خو کو مطلب مونږ سره ډونیشن وشو او امید در به کوم چې وشي انشاءالله تعالی نو دغه 500 کسان به مونږ که ورکوو که خیري. د اختر دپاره چې څومره یتیمانان دي تاسو دغې ماشومانانو ته کال په کال باندې د اختر دپاره کپړې اخلئ، هغې ته پیزار اخلئ، نور چې څومره د ضرورت سامان دی هغه اخلئ، څه کال به هغه کوئ که نه؟
او بالکل به کوو انشاءالله تعالی ځکه چې یتیمانان ماشومان خدا سدي چې د هغې د سر سوري نه وي او د هغې هغه اسره ختمه شوي د خپل پلار چې لکه هر سړی دا اسره ساتي چې زه به خپل پلار ته ووایم ماله به کپړې پیزار والي لیکن د دغې بدقسمتۍ نه د هغې والد صاحب وفات شوی دی نو د هغې اسره نه وي هغې به چا ته وایي د هغې مونږ او تاسو ته سترګې دي چې مونږ له به دې کپړې پیزارونه الي نو چې مونږ هم نالو نو څوک په ولالي د دې دپاره زما دا اراده ده انشاءالله تعالی د یتیمانانو بچو دپاره په رستم علاقه کې چې څوک هم دی زما د آواز اوري نو که ما سره 1 روپۍ یو کني یو که ما سره ډونیشن کېږي او که نه کېږي زه به ځان قرضداري کوم انشاءالله تعالی او د دې ټول علاقې یتیمانانو بچو له به کپړې پیزارونه الم او په دې کې زه بیا خاص کر دا ما سره چې کوم زما دا ټیم ولاړ دی رستم ویلفیر فاونډیشن دا زه دې ته په دواړه لاسه باندې سلام پیش کوم چې شپه او ورځ روجا او کوجا دې نه ده کتلی او چې کله مونږه څه اکټیویټي راغلی ده او داسې څه ایمرجنسي راغلی ده نو الحمدلله چې زمونږ ټیم د شپې د ورځې دغه شان تابعدار ولاړ زه وایم چې داسې ټیم دی الله پاک هر یو ویلفیر له او ارګنایزیشن له ورکړي ظفر بھائی اخر کې چې څونه وس لرونکي خلک دی د هغې دپاره تاسو څه پیغام ورکوئ تاسو سره مرستې وکړي چې کوم وس لرونکي خلک دی که هغه په پاکستان کې دی که هغه په بهر ملکونو کې دي مونږ ورته دا پیغام کوو چې انشاءالله تعالی ستاسو دغه یو روپۍ ستاسو دغه یو روپۍ به په دغې حقدارو خلکو باندې لګي مونږ یې په دې جان هم ذموار یو او په هغې جان یې هم ذموار یو څنګه چې نن تاسو وکتل دغې 300 کسانو ته پیکیجز میلو شو دغه ډېر حقدار خلک وو او دغې ډېر داسې خلک شته چې هغه مونږ او تاسو ته ویلی نشي هغه خلک هم هغه سفید پوشه خلک هم په دې کې راغلي نو دغې خلکو ته وایو چې زمونږ د اواز څوک اوري چې انشاءالله تعالی تاسو مونږ سره مرسته کوئ دا څنګه چې لګیا یې مونږ سره مرسته کوي او مونږ خوښوئ چې مزید ستاسو دغه شان تعاونونه مونږ سره وي او دغه شان مینه محبت مونږ سره وي په دې علاقه کې به زمونږ نه داسې غریب پاتې نشي چې هغه ته به راشن میلو نشي او داسې یو یتیم به پاتې نشي چې هغه ته کپړې او پیزار میلو نشي دا زه په چیلنج سره وایم چې د رستم علاقې یا چې څوک هم زمونږ د اواز اوري هغې دې مونږ سره دغه شانتې دا سنګ ډونیشن روان دی او د دې نه دی زه یم چې هر یو کس د فاونډیشن ته دغه شان خپل زکات راوړي زما نه د بیا تپوس کوي د هغې به لاسي زما به ګریواني ما نه د تپوس کوي چې په پلانکې محله کې پلانکې کس ته راشن نه دی میلو شوي انشاءالله تعالی په هر محله کې او په هر کلي کې به دغې حقدارو خلکو ته راشن هم میلاویږي او کپړې پیزارونه به هم میلاویږي خدا به ستاسو په تعاون باندې کېږي چې تاسو مونږ سره ولاړ یې انشاءالله دغې حقدارو ته به ستاسو د امانت په حواله کېږي که خیري ګرانو کتونکو دا و د رستم ویلفیر فاونډیشن چیرمین ظفر بھائی چې د دې خبرې ترې واورېدې دي نن دلته کې 300 غریبو مستحقو خلکو ته دغه رمضان راشن چې کوم دی دغه ورکو آینده به دي په 15مه روژه باندې چې څومره رجسټریشن دي کړی دی هغې ته به هم راشن ورکوي بیا ورپسې چې څومره یتیمانان دي ماشومانان دي هغې له به د اختر دپاره کپړې پیزارونه هم اخلي دی د تحصیلي رستم ولس او دغه څنګه چې د رستم نیوز کتونکي دا وخت دا ویډیو ګوري چې څونه وس لرونکي خلک دی هغې ته یې دغه پیغام ورکو چې تاسو مونږ سره خپلې مرستې وکړئ چې مونږ د غریبانانو خدمت چې کوم دی هغه په ښه شان په ښه ډول سره وکړو همدلته کې خپل کوربه عمر خاکسار له ورکړي اجازت د لوی الله په امان